السلام علیکم مینوالو امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمنو په کوټه کراچۍ کې عزتمنو ډېر زیات سخته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. څلور بچي او یوه مور نامعلومو کسانو حلاله کړې ده د پښمني په ټیم کې چې مینواله د دغه ماشومانو پلار چې دی نو 3 ورځو نه پورته نه و راغلی، د به ګاډۍ چلولو او دغه ماشومانو ته به یې رزق پیدا کولی. راځئ مینواله موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په کومه طریقه یې حلال کړي دي او څنګه پراته دي او په کوم ځای کې عزتمنو حلال کړي دي. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګي نو کوم تاسو کو چاري زموږ په سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خو کې سره ټاله نشانه وخی ښه یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو خلک ودان ته بي ګناه کتن کیږي چې نن یو ځل به څنګه عزتمنو په کوټه کې دغه واقعي مخې ته راغلي ته چې عزتمنو یو کړي وایي کوټه غونډه کړي دي مینوالو دغه تصالو ماشومان او یوه مور نامعلومو کسانو حلاله کړې ده چې د دې نه مخکې عزتمنو دې سره به په دغه کور کې بند خو اوسېدله. د دغه سړي عزتمنو دوه ښځې وي. د دغه سړي نوم عنایت الله دی. عنایت الله عزتمنو د مشرۍ ښځه وه، د یوه کشرۍ وه چې کشرۍ ښځه عزتمنو دلته نه بیا د ډېرو جنګونو د لاسه بوتله په بل ځای ته چې مینوالو دا بل ځای ته چې بوتلله نو 3 ورځې عزتمنو د دې نه خپل خاوند تللی پته یې نه لګېدله چې اخر دغه خاوند ته ټلیفون وشو چې راشه په کور کې دی ماتم دی، څلور بچي او یوه ښځه دی چا حلال کړي دي. خو مینوالو تر اوسه پورې د دې واقعې پته نه لګي چې اخر داسې غټ اقدام چا اوچت کړی او داسې غټه ګناه چا کړې. مینوالو یو سړي ته اختر دی چې اختر ته یوه ورځ پاتې ده او بل سړي ته عزتمنو دغه په دغه کور باندې دغه ماتم دی. الله تعالی د عزتمنو دغه کور والو ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سایه زموږ د سوپر کلیک چینل د سایه سبسکرایب کړئ، خوا کې او سایه د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.